نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صدق الله العظيم سورة الفيل دیرشتم پارا سورت ابتدائی آیتون دی دی سورت تا سورت الفیل ویلی شی زکا پدی سورت کی لفظ د فیل پا اولنی آیت کی راغلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ہجرت نہ اڑان دی بلکہ د نبی علیہ السلام د پیدائش نہ اڑان دی د نجاشی بادشاہ د طرفنا د یمن یو گورنر پاغ وقت کې مقررو چې داغه نوم ابرها د ابرها عیسایو دی خپل عیسایت باندې خلق ته د دعوت ور کول د پاره ډیر مهنت کولو دی ابرها د سوچ کو چې خلق بیت الله شریف تا د ټول دنیا نه راتک کی نمنګ با پدی پل وطن کی یو ګرجاد عیسایان جوړ کو چې خلق د بیت الله په ځای باندې دی ګرجی لرازي او خلق برازي د دې عبادت بکې نو دی ابرها د یمن پخار صنعا کی یو عالیشان گرجه جوړه کړ کله چې د عرب مسلمانانو سکسانو ته معلومه شو س عربو ته معلومه شو نو په دې وخت کې د عربو د بنو کنانا یو سړیو دې سړی د ابرها ګرجی تلاړو او باغی کی غټ او دسمات کو عرب اگر چې مسلمانان نو په دغه وخت کې لیکن د دې باوجود اغوی د بیت الله تعظیم کو او د بیت الله شریف مقابل یې نه برداشت کو د دې وجنا د مکی مشرکان هم د بیت الله په خدمت باندې ډیر فخر کو او ډیر به کوشش کو امنګ تاسو اوریدلی دي چې بیت الله شریف د نبی علیہ السلام په دور کې د مکی مشرکان جوړو اعلان وکړو چې حلال مال بروړي حرام پیسې به نه وروړي پیسې کم شوي بیت الله نے بهر حتیم د بیت الله سپری خودلا وہ پیسے بلگو صرف حلال او کافر لیکن د بیت الله شریف تعظیم او خدمت دادی خپل سعادت گنو د بنو کې نانا د سړی لاړو او د دې ابرها په عالیشان ګرجا کې غټ او دسمات د دې د پاره چې د بیت الله په مقابل منګستا ګرجی منلو ته تیار نه یو واقعا داد دیمدا ذکر کئی چې د غزې کې د عربو سزوانان اور لګو د ګرجی نه بهر اور زیاتې دو د ابرها عالیشان ګرجه پکې اوس وزید ابرها ته پته ولګي ابرها قسم وکړو ترغه پوری بزو بارام نکینم چې د دې خپلې ګرجی بدل د مسلمانانو په قبله باندې سر نکړ زبر د مسلمانانو قبله بیت الله بروانم دا د عربو قبله د خلق دی ته عبادت لرازي په دې وخت کې دی ابرها یو لوی لشکر تیار کړ او په لشکر کې کسان سوارو په هتیان را روان نو چې کله بیت الله شریف ترازی پدی وقت کې د بیت الله شریف متولی د نبی علیہ السلام نکو حضرت عبد المطلب صاحب دی پدی لار باندې ابرها راضی
د عرب اوخان یې گیر کړ او پدې کې 200 اوخان د عبدالمطلب سے اوخان عبدالمطلب سے پیغام ورولې کې زما اوخان مال راک دلته دې د الله جل شانه نه ډېر سوالونه او دعاګانې وکړي چې الله دا ستا کور دی او ته حفاظت وکړي عبدالمطلب سے خلکو ته اعلان وکړ دا خلک راځي او فساد کې زی او تفریق دی الله پیش او دی پیش ټول عبدالمطلب سے سره خپل ملګرو بیت الله شریف نه بهر ووتل ابرها وتوی ماوی تو ما تپوس کې دا بیت الله تمان دو خانو مطالبه کې عبدالمطلب سے وتوی او خان زما دی او بیت الله د رب العالمین دی د خپل خان زما مالک یم او د بیت الله شریف مالک وتان خپل تپوس د بیت الله کې ابرها بیت الله ته نږدې را ورسېدو الله رب العالمین وړي وړي مرغې مسلط کی او اغیب واړه واړه کانی ځان سره راوړل یو په خولې او په پنجو کې درې گزار به کول او په یو کانی به چې کافر په سر ولګېدو هغه کانی به لاندې نه ووتو کافر به په دې طریقې سره د خپل اتی مردار شو په دې طریقه د ابرها لشکر الله جل شانه هلاک کو ابرها باندې الله جل شانه بیماری راوستلا داسې بیماری چې وجود به دوړېدو یو اندام به پریوته داسې او په دې طریقې سره ابرها الله جل شانه تباہ و برباد په دې کې الله پاک دنیا ته دا اخودل چې د بیت الله بی ادبی چا وکړه د دې سزا بزاغلا ورکو نو دا صورت الله جل شانه پکې داغه ابرها داغه لشکر واقعا ذکر کړي او داغي هغه عذاب ذکر کړي نو فرمایي دا صورت په اعتبار د ترتیب قرآنی سره یو سل پنځم دی نازلې دو په لحاظ سره لسم دی پکې یو رکوع پنځه آیاتونه دي نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف آیت نفیگی کیف فعل ربک چې څنګه معاملو کستا رب باصحاب الفیل د خاوندانو د هاتیانو سره غټ غټ اتیانو بلاګانو سی وسرو د الله جل شانه د عذاب مقابله خو اتیانو نکړي چتا تی تا ګورو چتا وړي مرغه تا ګور عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې الله پاک هغه د پاردا سي مرغه را لګلې وي چې هغه دنیا کې مخ کې نه چالي دي نورستو چالي دي بس خاص مرغه به عذاب د پار راغ ولاړ هغه دنیا کې مرغه غنښتا بعض علماء وی چې دا تو تکریو دا واړه واړه مرغه او د تمور بیبي چې نه داس مرغه وي چې بس هغه لال کارو کو خبره ختم شو الله پاک وسره سوکل الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیا الله پاک اون ګرځو د دې تدبیر بیکارا الله پاک د دې تدبیر خراب دی خو موږ بیت الله روانو الله دی وران کړ وارسل علیهم طیرا ابابیل اور اولګر الله پاک په دې باندې مارغان ابابیل واړو واړو ډلې ډلې ترمیهم بحجارت من سجیل چې وشتل به دی په وړو وړو کانو باندې من سجیل د پخې خټې سجیل دی کوتکانې ته وي دی خټه کې کتا ز کتلی را روان وی جار کانی به تولی کانی هغه ته سجیل حق په الله پاک په مرغو باندې را اورول د الله جل شانو عذاب د مرغې په صورت باندې ظالم را فجعلهم كعصف ماكول پس الله پاک وګرځول دی په شان د بوسو خړلې شوی نو چې ساروی بوس اوخري او بیا خېټه تلار شي او داغین بیا خاشنه جوړ شي سونه زری زری میده میده د قشان الله پاک ابرها سره د خپل وی لشکر د هاتیانو هلاک نو د بیت الله شریف بی ادبی چې چا کړی دا الله جل شانو عذاب ور کړی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین